تاسو ګورئ یاباسین ټي وي او زه ستاسو کوربه خالد غني خان. دا ټیم چې کوم ملک کې د اوړو بحران روان دی، دې بحران د وجې نه چې کوم دی عوام ته ډېر شدید مشکلات دي او دوی څه خبرې دي. موږ سره د نانبای اسوسییشن غټ سکرټر جانزیب خان موجود دی، هغه خبرې کوي. راځي چې د هغوی خبرې واورو چې هغوی څه وایي. پښتونخوا نانبای اسوسییشن ضلع پېښور جنرال سیکرټري ما او جانزیب مومن زه به تاسو ته دا ووایم سرجي چې بحران خو ډېر سخت بحران را روان دی، بلکې ټول ملک را روان دی. خو زموږ چې کوم KPK دی په دې کې ډېر زیات دی. بیا ولې چې پنجاب چې کوم دی ټول عمر موږ سره د میرې مور کار کوي. په پنجاب کې مافیا ناسته ده، هغه مافیا چې کومه ده هغه زموږ د KPK عوام چې دی موږ سره ډېره ناجایزه کوي. ولې یو پاټک باندې چې کومه بتا اخیستلی کېږي د دې حکومت هېڅ غم ونه کړو، نه وفاق وکړو نه صوبو وکړو. نو زه د حکومت واک نه دا غوښتنه کوم چې برای مهرباني د دې کوم چې د عوام دی زموږ د پاکستان عوام دی KPK عوام دی دې سره نور دا ظلم بند کړئ. ولې چې دا تاسو له اوټ درکړی دی، تاسو منتخب شوي په اسامبلیانو کې ناست یاستئ، نو د عوام په اوټ باندې تاسو منتخب شوي په اسامبلیانو کې ناست یاستئ. نو زه د حکومت نه دا غوښتنه کوم چې په دې وړو باندې چې کوم بحران راغلی دی په دې باندې له کنټرول راولئ. دا د غریب سړي د خوراک دی، دا یو وړی دی غوړي دي چیني دي، دا هم تاسو د غریب د خولې نه دا نوړی واغېستله. نو مطلب دا د ډېره د افسوس خبره ده. نو موږ د KPK چې کوم وزیر اعلی دی محمود خان او د شهباز شریف صاحب د دوی نه زه غوښتنه کوم چې په دې باندې خامخا غور وکړي. ولې چې دا بحران مخکې روان دی، نور هم ځي. ریټ چې کوم دی 6000 روپۍ ریټ و او اوس موجوده ریټ چلیږي 13000 روپۍ. نو کیدای شي دا په بره نور هم لاړ شي. نو زه وایم چې دا غریب عوام به اخر کوي څه. نو زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې لږ معمولي غور وکړي جی کیږي. او غریب عوام چې کوم دی دې وخت کې ډېر سختو ستونزو سره مخ دی. نو زه د حکومت وخت نه دا غوښتنه کوم چې برای مهرباني په دې وړو باندې کوم چې بحران را روان دی په دې باندې لږ معمولي مخنیوي وکړي د دې. ولې چې دا مطلب دا دی په 700 روپۍ توړه وه او اوس دا 3000 ته ورسېده. بورۍ چې تقریبا په 4.5 او 6000 5000 کې وه اوس تقریبا 13000 ته ورسېده. نو دا توړه 4000 تک دی شي، دا غټه بورۍ چې دا 80 کیلو کېدی شي دا 15000 ته لاړه شي. نو دې وخت کې موږ سره تقریبا 2600 نن بیان دي ټوله ضلع پېښور کې. په دې 2600 نن بیانو کې تقریبا 180 نن بیان چې کوم دي دا بند شو، دا دوکانونه بند شو، دا خلک بېروزګاره شو. نو کېدی شي چې دا نور هم ورپسې بند شي. نو بېروزګاري په ملک کې نور هم ډېره شي، نور هم بمباړاو شي. او نو کېدی شي موږ په خپل هم دا دوکانونه بند کړو. ولې چې دا موږ ته واره نه کوي. مالا ضلع انتظامیه هغه ټایم 6600 روپۍ بورۍ وه، نو مال انتظامیه ریټ را کړی و 15 روپۍ 125 ګرام 135-125 پورې. اوس مطلب موجوده ریټ چلیږي 13000 روپۍ. نو دا روړۍ زه د حکومت نه ضلع انتظامیه نه دا غوښتنه کوم چې مالا زر تر زره نوې نقلنامه جاري کړي، کم از کم چې 30 روپۍ نه نو زما ننبۍ ته دا واره نه کوي. 150 ګرام 30 روپۍ چې دا شروع کړي نو دې انشاءالله چې زموږ به لږه ډېره ګزاره وشي، دا دوکانونه به هم بند نه شي او نه به موږ د احتجاج او مظاهرو او نه به د هړتال حالت ته موږ لاړ شو.